दे नौजवानानो ته وسو کوئی چې पाकिस्तान په बाजू हाल सर न दे आजाद شوی ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई मुहतरम उस्ताज़ानो स्टेज बंदी मौजूद मेहमानान खसूसी मजलिस की शरीक गैरतमंद मुसलमानानो और जमा ख़ुबू तुलबाए किरामो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मातनन सासु په مخامخ تحریک آزادۍ د تاریخ نه د غفلت مبارک کې د یو څو خبر مقرره کړې شوې ده. محترم مسلمانانو د پاکستان جوړېدل د برتانیې سامراج په خلاف د مسلمانانو د 200 کالو د تحریک ثمره ده. چرته چې پاکستان د الله تعالی یو خاص انعام دی هلته د بشمار قربانو میوه هم ده او دغه قربانو په بدله کې مونږ یوم ازادي مناوه لیکن اهل علم او پوهان خلق په دې ورځ ډېر کم په نظر راځي چې د نوجوانانو د دې ورځې د اهمیت د تاریخ او موجوده مسائل د حل لپاره د دوی اصلاح وکړي د کوم مقاصد لپاره چې مسلمانانو جدوجہد کړو د هغې جایزې دې واخلي چې what have we found and lost so far, what were the main purpose of Tahrik Pakistan, what was that concept and vision of Pakistan, how close are we and how far are we from it today, what are our positive and negative aspects and how to get rid of them. عزیزانو محترمو د کوم نوجوانانو په وګو چې د وطن د مستقبل ټولې ذمہداري دي هغه نوجوانان نن علمي او فکري تربیت په ځای موږ پرېښودل چې هغوی باجي ووهي کیکونه کټ کړي میلو ته لاړ شي موږ دومره غیر ذمہداره شوي یو چې زموږ په تعلیمي ادارو کې اوس ته سنجیده پروګرامونو پسې طلبا باندې ډانسونه کېږي ګانې بجانې او لوبو پروګرامونه کېږي. او مسلمانانو دې نوجوانانو ته به څوک وایي چې پاکستان په باجو حالو سره نه دی آزاد شوی بلکې 1857 کې بے سر و سامانی کے عالم میں لڑی گئی جنگی آزادی سے آزاد ہوا ہے. کون بتائے گا اس نوجوان کو کہ برطانیہ نے کیسے بر صغیر کے مسلمانوں پر زمین تر کر دی تھی, کیسے مسلمانوں کو چن چن کر شہید کیا گیا تھا. کوئی درد خالی نہ تھا جس میں کسی مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو. لاشوں کو جانوروں کی نوچنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. او کون سمجھائے گا اس نوجوان کو کہ خون کی ندی پار کر کے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا. قدرمنو اوریدونکو د پاکستان سره لوی تعداد د نوجوانانو دي خو د دوی اصلاح او ذهني پرورش پکار دي او د خپل تاریخ نه خبرول پکار دي چې کومونه اهلو عیاشو او غیر ذمہ دارو د وجه تخت نه غورځول شوی او د غلامۍ په زنجیرونو کې تړل شوی. یاد ساتئ کوم قومونه چې خپل نوجوانان د تاریخ نه خبره ساتي هغه قومونه بیا ذهني غلامان وي او کوم قومونه چې د خپل مشرانو تاریخ یاد ساتي هغه مخ په ترقۍ ځي. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت پولاد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہے جامعہ فاروقیہ, ہے جامعہ فاروقیہ, فیا